اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. قابل قدر سامعین و ناظرین، دا یوه مهمه مسئله ده. د بچیو ته کوم تحفې میلویږي، ګفټونه میلویږي، ولمانه روز شي مثلا 100 روپۍ 200 500 روپۍ د بچي ته ورکوي. آیا د بچي ولا روپۍ مور پلار خوړای شي که نه شي خوړای؟ چونکې هغه سړي هغه بچي ته ورکوي، یا یې 100 ورکوي یا 1000 ورکوي یا یې ګفټ کوي بل داسې شی ورکړلو. فکري مسله دا ده چې دا یې بچي ملکیات دي، مور دپاره خو قطعا نه دی جایز هغې کې هغه تصرف وکړي او هغه یې ځان ته یو بچی لپاره استعمال کړي، یا مثلا هغه کپړې مپړې ونې واخلي، دا شی نه ونې نشي اخیستی چونکې بچي ولدي. پلار چونکې د زوی د وړه بچي ولی دی، هغه یې بچي مصلحت دپاره هغه پیسې خو د بچي باندې استعمالولی شي، خو لیکن پلار خپل ځان باندې نشي استعمالولی چې بچي پیسې واخلي ځان ته استعمال کړي. البته پلار دا کولی شي چې دا پیسې به عنوان قرض استعمال کړي و بعد کې بچي ته استعمال کړي. یو څوره پیسې دي د هغه لږې لږې څه دی څه طریقې سره وي چې هغه بچي باندې ما هغه پیسې دوباره خرج شي. خو مقصد یې دا دغې ما خبرې څه تحفې چې کومې دي، ګفټونه چې کوم د بچي ولدي، هغه پلار ځان ته نشي استعمالولی سره د مور. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.